أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. مخکې ذکر شول چې سیز د الله د طرف نه میلاویږي څوک بندولی نشي. الله که د چا نه یو نعمت واخلي نو ټول مخلوقات کرا غونډ شي دا ورکولی نشي. دې آیت مبارک کې ذکر کړي اے انسانانو دا سچ در سره دی دا د الله د جانب دی، دا ټول د خدای انعامات دي، د خدای احسانات دي. نو تاسو د الله د دې انعاماتو د دې احساناتو شکریا ادا کړئ او ته په خپل باندې ووایا چې په دې کائنات کې د الله نه بغیر څوک پیدا کوونکی شته، څوک رزق ورکوونکی شته. نو منی چې پیدا کوونکی مې الله دی، رزق را کوونکی الله دی، د سچ دی د الله د طرف دی. فانا تؤفکون، بیا کم طرف ته اوړی، کم طرف ته اړولی روان یې. یا ایها الناس اذکروا، اے انسانانو یاد کړئ تاسو نعمت الله، نعمتونه د الله علیکم چې په تاسو باندې دي. د الله نعمتونه یادول د دې نه مراد د الله د نعمت شکریا ادا کولی، چې د خدای پاک د نعمتونو شکر ادا کړئ. بیا شکر په زړه سره هم وي، په ژبه باندې هم وي او په اندامونو سره، په بدن سره هم وي. په زړه سره د خدای پاک د نعمتونو شکر دا وي چې الله یک یو منا او الله ورکوونکی د دې نعمتونو منا، د دې نعمتونو احساناتو انعاماتو نسبت د الله نه بغیر بل هیڅ چاته هم مکوه. په ژبه باندې د خدای پاک شکر داوي چې د الله ثنا صفت بیان کې، د خدای حمد بیان کې او د الله په باره کې هغه د ژبې نه داسې قسم الفاظ راونه باسي چې په هغې باندې الله خفه کیږي، بلکې د الله د رضا کولو د خوشحالولو الفاظ د ژبې نه روباسي. او په اندامونو سره، په بدن سره د خدای پاک شکر داوي چې د الله کوم احکامات درته متوجه دي نو هغه احکامات سر ته رسوه. د کومو څیزونو نه چې منع کړی د هغې نه د بدن منع ساته، نو دا ته په زړه سره هم شاکر او په ژبه هم شاکر او په عمل سره هم شاکر شکر گزار. بیا د خدای پاک د نعمتونو شکریا ادا کول دا د انسانانو په بس کې نه بلکې د فرشتو په وس کې هم دا نه ده. فرشتې هم د دې نه عاجزه دي. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، که تاسو د خدای پاک نعمتونه شمارئ، د خدای پاک د نعمتونو شکر ادا کوئ نو چری هم شمارلی نشئ. نو بېشماره نعمتونه، نو بېشماره شکریا به ته څرنګې ادا کړې؟ ته خو نن ژوندی سبا به مړې، نو هغه بې انتها او بېشماره شکریاګانې به څرنګې ادا کړي. بیا وایي هر نفس را دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکر واجب.
د انسان په هر سا کې دوه نعمتونه موجود وي. سا چې موږ اخلو نو یو د هوا دننه بوځو او بیا بار روباسو. دا دننه نه ایستل ځان له د خدای پاک یو نعمت او بیا بار راویستل ځان له د الله یو نعمت. یو سړي هوا دننه کولی شو خو بیا بار ایستلی نه شوه خو پړسېدلی به او چاودلی به. یو سړی هوا دننه کولی نه شي ساه اخیستلی نه شي نو چې ډېرې جو چېرته 4-5 منټه به ژوندی پاتې شي. نو دا ساه اخیستلو کې دننه ځان له بیا دوه د خدای نعمتونه. که په یو نعمت ته د خدای شکر ادا کې، که په دې یو ساه د خدای شکر ادا کې نو په دې شکر کې خو به یو پیره ساه واخلي که نه نو دوه نعمتونه د نور جمع شول. نو که بیا د دغې دوو نعمتونو دوه پیرې شکر وباسې خو دوه پیرې به پکې ساه اخلي که نه نو 4 درته نور جمع شول. انسان د ورځې هغه تقریبا چې 1,00,000 پیرې پورې دی ساه اخلي. د یو سیکنډ هم په لږ ټیم کې دی ساه اخلي او په 24 ګنټو کې 86,000 د پاسه دا سیکنډونه دي. دی د 1,00,000 د پاسه پیرې ساه د ورځې اخلي. په یو ساه کې د خدای پاک دوه نعمتونه. بیا د دې نه علاوه نور څومره نعمتونه دي نو شماری پسې. نو یا ایها الناس اے انسانانو یاد کئ تاسو نعمت الله علیکم نعمت د الله چې په تاسو باندې دی. هل من خالق آیا شته دې څوک پیدا کوونکی غیر الله د الله نه بغیر یرزقکم من السماء والارض چې هغه رزق درکوي تاسو ته د اسمان نه او د ځمکې نه. د اسمان نه در باندې بارانونه راوري د ځمکې نه درته بوټي را ټوکوي هغه اوبه درلم رزق هغه بوټو خوراک د هغې دانا د هغې میوه هغه درله هم رزق. نو هر عقلمند به وي چې د خدای پاک نه بغیر هیڅ څوک پیدا کولو والا نشته. د الله نه بغیر د مخلوقاتو ته رزق ورکولو والا بل هیڅ څوک هم نشته. لا اله نشته د لایق د عبادت الا هو مگر دقه یو الله دی چې پیدا کوونکی دی الله دی رزق درکوونکی الله دی نو معبود هم دقه الله دی لایق د عبادت هم دقه یو الله دی. نشته دی لایق د عبادت الا هو بغیر د دغه الله نه. فانا تؤفکون پس کم طرف ته تاسو اړولې کېږئ کم طرف ته تاسو الټه روان یې اړولي روان یې. وَإِن يُكَذِّبُوكَ او که چرته دوی تکذیب کوي ستا اے حضور پاک صلی الله علیه وسلم نو ته خفه کېږه ما. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هر مسلمان ته د الله د طرف نه تسلی ده. یو ورځ حضور صلی الله علیه وسلم غنیمت تقسیمولو نو یو کس په آواز وکړو منافق و وی اے محمد صلی الله علیه وسلم ګورئ د انصاف نه کار واخله. نبی علیه السلام د ده په دې خبره ډېر زیات خفه شو. وی د خدای بنی آدمه چې زه انصاف نه کوم نو څوک به یې کوي. د خدای په نیز باندې خو زه امین یم خو ستا ولې شک دی چې زه به انصاف نه کوم او زه به د امانتدارۍ نه کار نه اخلم. بیا نبی علیه السلام وفرمایل خدای پاک دې رحم وکړي رحم الله موسی الله دې رحم وکړي په موسی علیه السلام لقد اوذی باکثر من هذا فصبر. هغه ته د دې نوم ډېر تکلیفونه خلقو ورکړي
فصبر هغه صبر کړو بس مونږ تم چې سوي وای نو وای صبر وکړو و ایکذبوک او که دوی دروغجن گنی تالر اے نبی علیہ السلام فقد کذبت یقینا دوی دروغجن گنلیو رسل رسولان لرا پیغمبران لرا من قبلک مخکستان اے نبی علیہ السلام وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ او خاص الله طرف ته واپس کولې کیږي به تمام کارونه ټول سيزونه ټول معاملات ټول هر څه دا به یو خدای ته واپس کیږي د دې لپاره چې هغه بیا بدلی ورکی نو که چا خکړي خی ورته لاړ شي نو خبدلا و ان شرا فشر او که بد د چالاړ شي نو بیا بد بدلا اخره کې به هر شی واپس کیږي یو الله تا حساب کتاب جزا سزا دا به یو الله سره وی یو الله به جزا سزا ورکړي و الى الله ترجع الامور او خاص الله ته واپس کولی شي تمام کارونه تمام سيزونه یا ایها الناس اذکروا اے انسانانو یاد کړئ تاسو نعمت الله علیکم نعمت د الله چې دې په تاسو باندې هل من خالق آیاشت دې سوک پیدا کون کے غیر اللہ بغیر دا اللہ نا یرزقکم من السماء والارض رزق درکی دغا اللہ تاسو تا دا اسمان نو دزمکنا لا الہ الا ہوا نشت دے لائق دا عبادت بغیر دا حغنا فانا تؤفکون بس کم طرف تا تاسو او اوڑی کم طرف تا اڑولی روانی و ایکذبوکا او کدوی دروغ جن گنی تا لر اے نبی علیہ السلام فقد کذبت رسل من قبلک نو یقینا دروغ جن گنلیو دوی رسولان لرا دروغجن گنلی شیو رسولان من قبلک مخکستانا و الى الله ترجع الامور او خاص الله تواپس کولی کیږي تمام سيزونه تمام کارونا